بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، یو بل موضوع چې کومه ده هغه د هستوي انرژي څخه عبارت ده، یا نیوکلیر انرژي په نامه سره یادېږي، چې دغه نیوکلیر انرژي نن سبا په طبابت کې په ډېر عام شکل سره کارول کېږي، او په طبي ساحاتو کې موږ ګورو چې دغه انرژي د هستوي انرژي استعمال په هستوي طب کې یا NM مالیکولي نیوکلیر میډیسن کې ډېر کارول کېږي. او موږ ګورو چې نیوکلیر میډیسن نن سبا د هډوکو د سکین لپاره، د پښتورګو حالب او مثانې د سکین لپاره، د سږو د سکین لپاره، کارډیوواسکولر او رادیو نوکلایټ په ساحاتو کې په نړۍ کې ډېر عمومیت لري، او موږ ګورو چې په نړیواله کچه باندې ډېر زیات پیشرفتې ترسره شوي دي. کله چې ګاما کیمره اختراع شوله، د پټ او سپیکټ معاینات، د نیوکلیر طبابت استعمال او حفاظتي تدابیر، او همدارنګه دا د طبابت هغه برخه ده یا برانچ دی یا هغه حصه ده چې ډېر واړه واړه راډیوکټیف مواد یا کیمیاوي ترکیبات چې هغو باندې لیبل لګېدلی وي، او هغه د راډیو فارماسیوټیکل په نامه سره یادېږي، یا موږ ټریسر ورته ویو، د تصویر اخیستنې او معالجې دپاره کارولی کېږي. هستوي طب هم ډایګناسټیک اهدافو لپاره او هم د تراپیټیک اهدافو لپاره کارول کېږي. او موږ ګورو چې دغه فارماسیوټیکل چې کومو باندې لیبل لګېدلی وي او د راډیو فارماسیوټیکل په نامه سره موږ او تاسو یادولی شو، د انسان بدن کې داخلیږي، ځینې اوقات د هغې په ذریعه باندې تصویر اخیستنه کې کار اخیستلی کېږي، او ځینې اوقات د هغو په ذریعه باندې معالجه صورت نیسي. او د هستوي طب یا اتومي طب چې موږ او تاسو ورته ویلی شو، دا یورانیم موادو په ذریعه چې په مختلفو پلانټونو کې جوړیږي، چې اټمي بټۍ ورته وایي، هلته جوړیږي، او دغه یورانیم یو وړه ډېره وړه برخه، ډېره وړه حصه د یو لوی انرژي د لاسته راوړنې لپاره کارولی کېږي. یعنې موږ داسې ویلی شو چې د دغه هستوي موادو یوه ذره چې کومه ده د هغې د استعمال او سپلټ په ذریعه باندې چې د نیوکلای په نامه سره یادېږي، یو قوي انرژي لاسته راوړلی شو، یعنې لویه انرژي موږ او تاسو ترلاسه کولی شو. همدارنګه موږ ګورو چې د ګاما د وړانګو استعمال او د انرژي فیشن او فیوژن او د هغو عملي کول، دا په دې شکل موږ ویلی شو چې د دغو موادو د استعمال په ذریعه باندې د دوو ریاکشنونو چې یو فیژن دی او بل فیوژن دی، موږ او تاسو کولی شو چې انرژي ترلاسه کړو. که تاریخچې باندې وګورو، په نړۍ کې هستوي طب د مختلفو اروپایي هیوادونو او امریکې او د اټومي بټیو ایجادېدل او د اټومي ریکټرونو ایجادېدنه په تاریخي سیر کې اوږد تاریخي پړاوونه لري. که چېرې تاسو دلچسپي لرئ نو د اټومي طب تاریخچه ولولئ، په کتاب کې هم شته دی، او د هغې نه علاوه مختلفو سایټونو کې پراته دي، نو کولی شئ چې هلته مراجعه وکړئ او د تاریخچې په هکله معلومات ترلاسه کړئ. زموږ خو ډېره دلچسپي
په تاریخچو کې نه وي په دې کې وي چې موږ او تاسو باید ورسره اشنا شو. د هستوي طب ګټې یا فواید دا دي چې موږ ګورو چې ډېرو اشخاصو لپاره کار پیدا شو، کاریابي وشوله، ډېر برق تولید شلو، د دې په ذریعه باندې اقتصاد ښه شلو، انرژي تولیدات رامنځته شلو او ډېر وړوکي یورانیم استعمال په ذریعه باندې بلا فواید لوی انرژیګانې غټ غټ پلانټونه په طبابت کې د قلبي او ویایي آفاتو همدارنګه د هډوکو مختلف سکینونه او د مختلفو برخې د صفا او واضح تصویر اخیستنې دپاره د دې فوایدو څخه کار واخیستلی شو. د دې نواقص دا دي چې مس یوز نشي، که چېرته دا یورانیمونه خدا ناخواسته په نړیوال جنګونو کې کار واخیستلی شي نو نقصانات رامنځته کولی شي. بله که چېرته ایکسپرټ سړی نه وي او تجربه کار کس استعمال نه کړي نو شاید نواقص رامنځته کړي. یو کافي تجربې ته اړتیا وي کله چې څوک د هستوي طبابت کې کار کوي یا هستوي موادو سره کار کوي نو هغې کې دویمه خبره اکسپیرینس ده. او بل دا چې ډېر وخت نیسي، موږ ګورو کله کله ډېر ټایم ونیسي او د دې لپاره ښه پکار ده چې په حفاظت سره سټور شي. قیمتي مواد دي او ځینې وخت محدودیتونه هم موجود وي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه طبابت صفر سره ضرب دی او تر اوسه پورې یوه هیبې قدر ته کار په نیوکلیر میډیسن کې نه ترسره شوی. موږ ویلو چې دغه نیوکلیر میډیسن اساساً د طبابت یو لویه برخه ده چې د تشخیص او درملنې په منظور باندې موږ تاسو کارولی شو. راډیو نیوکلایډ چې د دې یو واحد دی او د نیوکلیر میډیسن د یو یونټي په شکل سره کار کوي. د ګاما د ریډیشن دپاره د ګاما د انرژي تولید دپاره په صحیح طریقې سره شارټ هاف لایف لري، د نورو په نسبت باندې ارزانه وي او همدارنګه دا ماده وي چې همیشه دپاره موږ او تاسو ترلاسه کړو. ګرانو محصلینو د دوو معایناتو سره چې هغه پیکټ او سپیکټ دی پوزیټران امیجن ټوموګرافي او همدارنګه فوټون امیجن کمپیوټر ټوموګرافي باید تاسو مطالعه کې دا ستاسو کورنۍ وظیفه شوله چې دغه دواړو معایناتو په هکله معلومات ترلاسه کړي، ځانونه ورسره اشنا کړي او تاسو دومره پوه شئ چې دغه معاینات په کومو موردو کې موږ تاسو استعمالولی شو. د توجه نه ډېره زیاته مننه. دغه کلیپونه هم شارټ جوړ کړو چې ښه او اسانه شکل سره اپلوډ شي او تاسو ترېنه استفاده وکړلی شئ. که تاسو سره هر رنګه پوښتنې وي تاسو کولی شئ چې زموږ واتساپ ګروپ کې پوښتنې واچوئ په 0 شخصي واتساپ ګروپ دی او یا کال وکړئ او خپل پیشنهادات او مشکلات او نظریې چې کومې دي هغه د موږ سره شریکې کړئ. د توجه نه مننه. تاسو په جمع دعا وکړئ چې الله پاک دغه ناورین زموږ د هېواد او د نړۍ د امت مسلمه څخه خلاص کړي او موږ د تاسو بیرته راوګرځو او خپل حضوري درسونه شروع کړو. د توجه څخه م یوه نړۍ مننه. خدای مو خوشحاله آباد او سوکاله لره.